جی محترم اوریدونکو یو واری بیا هرکلی او فیسبوک پیج سونو پښتونخوا باندې زمونږ سمرم اوریدونکو او کتونکو دی غي تم هرکلی وایو یقینا چې په ریډیو باندې دا وخت په پوره خیبر پښتونخوا کې تاسو زمونږ आवाज اوري او دی وخت کې زمونږ غټول اوریدونکو کم چې د بنظیر انکم سپورټ پروګرام متعلق مختلف سوالونه مونږ ته الریډي را لګلی دي نو دا زمام په خیال باندې کافیم دی او که تاسو ټلیفون کالز مسلسل را روان دي نو تقریبا تاسو د ټولو پښتنې به ان شاء الله د نن په پروګرام کې شامل شي. خوشبختی د زمونږ سره د بنظیر انکم سپورټ پروګرام ډایریکټر جنرال زهره اسلم بیبي موجوده ده. ای سره به تفصیلی خبره اترې کو. ډیره مهرباني میډم د وخت را کولو او ډومبه بم دا خبره کو چې بنظیر انکم سپورټ پروګرام ماشاءالله دی وخت کې ټیک ټاک طریقې سره کار کوي. خو ډومبه ته پوس بم دا وی چې په دې کې کم خلک دي چې اغي ته مطلب دا چې الیجیبিলিټي کرایټیریا څه ده, مطلب دا چې کم خلک استفاده کوي اغي مالی استطاعت او حیثیت بسي. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو ډیر زیات مشکوره یم چې تاسو مونږ ته د دې زیراتلو دعوت راکو ولې چې بنظیر انکم سپورټ پروګرام د ګورنمنت اف پاکستان یو ډیر غټ پروګرام دی. خو ظاهر ده چې زموږ اواز سي دی هغه شانته اون رسیږي نو ډیر خلک چې دی هغه دینه هغه شان خبر نه چې کوم طریقې سره مونږ د پروګرام لګیو چلو. صحیح. څنګه چې تاسو خبر وکړه چې د دې لپاره به اهل کسان چې کوم خلک دی هغه بسنګي نو یو خو تاسو ته دا خبره کلیر کما چې دا چونکه زمونږ چې دا پروګرام دی دا انکم سپورټ پروګرام دی لکه مونږ هر یو فیملی چې کومه دا دغه مونږ واړو چې مونږ مالی معاونت وکړو. صحیح. په دې کې ظاهر ده زمونږ خپل یو ټیسټینګ سیستم دی چې کوم ته مونږ پی ایم ټي سکور وایو او هغه پی ایم ټي سکور چې دی هغه زمونږ خپل سروې په حساب باندې کیږي. دا اوس حاضر وخت کې هم زمونږ یو سروې لګیا ده چې کوم ته نېشنل سوشیو اکونومیک رجسټري یا رجسټریشن ورته وایي ان اس سی آر نوم دی. دی د دې ان اس سی آر په دغه کې زمونږ ټول ملک کې هر یو تحصیل کې ډاینامیک رجسټریشن سنټرز جوړ شوی دي. په دې سنټرز کې چې څومره زمونږ بینیفیشریز فیمیلز وی یا اسیم چې کوم زنانه غیدا فیل کوي چې لکه مونږ په دې پروګرام کې راتلی شو نو هغه راځي او دلته کې زمونږ چې کوم ډي آر سیز دي الته کې خپل سروې کوي. سروې د پاره تاسو ته یو خبر وکم چې دا هم یو چونکه د دې تاسو د پروګرام په توسط سره هم دا یو خبره زمونږ سمرم چې خويندې مېندې دي هغه ته دا ورسیږي چې هغه چې کله هم زمونږ سنټر ته راځي نو یو هغه سره زمونږ چې فارم بي ورته ویل کېږي د ماشومانو هغه پکاره چې ورسره وي بیا سی ان آی سی کارت چې کوم دی لکه شناختی کارت چې کوم زمونږ نېشنل دی هغه ورسره پکار دی او بل دا زمونږ اوس چې کوم دی پروګرام کې لکه چې مونږ هم دا غواړو چې دا پروګرام سمره هم چې شفاف وي چې کم واقعي سره مستحق خلک دی هغه ته د فائدہ ورسیږي. نو دې کې د دې پروګرام چې کوم مونږ اوس ورژن اپډیټ کړی دی هغه کې بایومټریک لکه تھم امپریشن هم چې دی ضروری دی. عموما دای چې زمونږ چې غریبان خلک چې کم دی مېندې خويندې هغه ګوتې چې دی د کار د وجه نه یا مختلف ریزن د وجه نه هغه نه لګي نو بیا دا هم هغه ته یو تکلیف جوړ شي چې هغه راشي سنټر ته او چې ګوت نه ولګي نو بیا واپس لاړ شي. نو د پروګرام په وساتت سره زدايو مې خبره کول غواړم چې هغه چې کله هم اوس سروې ته راځي نو خپل ځان سره یا د خپل کور والا یا خپل کور کې چې کم سړی غم را وستې شي او که څوک سړی نه ور سره نو څوک هم چې کخوري وی کلوري می څوک راولي دغه زنانه خپل غوته نه لګي نو بیا دغه لور یا خور یا څوک هم چې فیملی ممبر چې کم دی دغه غوته لګیدل ضروری ده نو کم از کم دغه راتک چې دی هغه به پزې شي. ځکه چې تاسو ته هم دا پته ده چې زمونږ خلک ډیر پسمانده دي ډیر لری نه راضي او د رجسټریشن ته او بیا الته کې هم د خلکو یو ډیر غټ تعداد موجود وي نو بیا چې دونه وخت راشي او ټول ورځ الته کې رام شي او هغه کارونه شي نو خامخا دا هم یو تکلیف جوړ شي. نو مونږ دا غواړو چې خپل خلک چې دی هغه څومره مونږ فیسیلیټیټ کو دا ډي آر سی چې دی صرف زمونږ په تحصیل لیول باندې خو هم کار کوي لګیا دي خو تحصیل کې هم چې چرته مونږ ته دا سرکاري چې الته کې خلک زیات دي نو مونږ په یو تحصیل کې مونږ درې سلور سنټر هم جوړ کړي دي او هغه ټول چې دی عمدي باندې کار کوي چې کوم کله دا سروې وشي دا سروې تقریبا یو 60 کوېسچنو باندې مشتمل یو دغه دی فارم دی چې کوم کې دا کوېسچنز چې کله یو فیمیل بینیفیشری نه وشي نو یې په مطابق باندې زمونږ یو پی ایم ټي سکور چې دی هغه ډیزاین شي. پی ایم ټي سکور مونږ پروکسی مینز ټیسټ روي چې کوم بیسیکلی ا کټ اف لګی چې دا خلک چې دی دا په غربت لکیر نه لاندې دي یا غینه بره دي نو زمونږ چې کم کټ اف سکور دی هغه 32 دی لکه 32 وځه په اردو کې وایم چې زمونږ اور د خلکم چې په دې باندې پويږي 32 چې دی هغه زمونږ پی ایم ټي سکور دی ک یو زنانه سکور چې دی لکه غي چې حالات نه چې مونږ کومه اندازه
والو او هغه سیستم چې هغه ټول کوېسچن والي نو نه پس د هغې سکور که 32 راشي یا 32 نه لږ راشي نو بیا به هغه زمونږ د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام دپاره اهل وي او را روانه ورځ کې هغه هم دې نه استفاده اخیستی شي. بالکل ټیک ده. یعنی مطلب دا دی چې اسانه خبره دا ده چې کم خلک داسې وي چې هغې دا ګڼي چې زه د غربت د کرښې نه لاندې ژوند تېروم نو هغې به ځي هغه 15 سوالونو ته جوابونه به ورکوي او په هغې کې که 22 نمبر یې رالي نو هله به هغې ګټه ترلاسه کوي. خو هسې عمومي طور باندې یعنې موږ که په ساده ژبه کې وایو کم خلک دا محسوس کړي چې زه الیجیبل یم ځکه دلته کې ټول خلک دا وایي چې زه الیجیبل یم. ستاسو دا کوېسچن به زه 2 طریقې سره جواب درکړم. مونږ حالانکې زمونږ چې کومه معاشره ده سفید پوشه خلک یو مونږ خو دا غواړو چې زمونږ دې پروګرام ته څومره زیات خلک چې راشي نو مونږ ته فایده ده ځکه چې هماغه خبره ده چې مونږ ته به دا پته ولګي چې بھئی دا غریب دی او دې ته د دې فیسیلیټي میلاوېدل پکار ده. خو د سفید پوشه خلک چې دی هغه بیا ډېر خلک به داسې وي چې هغه به په دې پروګرام نه استفاده اخیستی شي خو هغه نه راځي نو راځي داسې ښځې چې هغه بالکل ځان ته لکه هغې خپل ځان لکه هر چا ته پته وي لکه زما سوشل او اکنامک کنډیشن څه دی هغه خو هر څوک دې نه خبر دی او ظاهره دا چې کوم کوېسچنز دي نو هغه دیم په دې باره کې چې بھئی د هغې کور شته یا نشته هغې کور کې جوائنټ فیملی ده که نه هغه یوازې اوسیږي چې کوم د هغې نغرې دی هغه یوازې دی که نه جوائنټ فیملی کې هغه استعمالیږي واشروم چې کوم دی هغه جوائنټ فیملی کې یو دی یا خپل ځان ته دی نو دا ټول داسې لکه ګاډی شو یا ټیک شو پکې خو نن سبا زموږ ډېر بیسک ضرورت دی خو اے سی شو یا موبایل فون انډرایډ فونز دا ټول هغه شیزونه دي چې که فار ایگزامپل یو خلک یو کس سره موجود وي نو ظاهره د هغې ته هم دا دومره پته لګي چې زما دومره حیثیت شته چې زه دا شیزونه افورډ کوم نو مطلب زه دونه غریب نه یم خو که دا شیزونه یو کس سره نشته نو مطلب هغه ډیفینټلی هغه غربت په لاین کې راځي هغه دا محسوسولی چې زه لاړ شم او ځالته کې سروې وکړم. بالکل ټیک ده. خبله غټه مسله پکې دا ده چې اکثر اوقات کم اوریدونکي په تېر هفته کې هم دا کالز راځي چې موږ لاړ شو په رجسټریشن سنټر باندې ډېر زیات رش وي نو دا رش تاسو څنګه سم ماشین ولا پیدا کړئ چې دا ټول خلک یو ځل راکاږي ځان ته اصل کې یو خو څنګه چې ما تاسو ته خبره وکړه چې د کوېسچنیر ډېر غټ دی ښه جي شپېته سوالونه دي که نه جي او نو یو سوال چې کېږي نو خامخا او بیا چې شفافیت یو پروګرام کې راوستل غواړو نو مونږ کوشش کوو چې هر یو سوال چې دی هغه باقاعده وشي او دغې صحیح طریقې سره مخنیوی مو وشي نو خامخا ټایم لګي خو چې کوم لکه اوورال چې مونږ دا انټرویو پوره یو ښځې نه الو نو دا تقریبا 15 نه 20 منټ لکه زمونږ په یو سروې باندې لګي او بیا هغې مطابق خامخا په ورځ کې چې څومره فیمیل چې دی هغه مونږ انټرټین کولی شو خو څنګه چې ما تاسو ته خبره وکړله چې دې ټایم کې مونږ یو خو خپل لکه زمونږ چې کوم د ډاینامیک رجسټریشن سنټرز دي هغې کې زمونږ د ډیټا انټري اپریټرز یا ایگزیکټیوز ورته وایو مونږ یو خو کار کوي لګیا دي دا خلک چې دا مونږ نادره په ذریعے سره دا مونږ هایر کړي دي. بیا دې نه علاوه زمونږ چې کوم د NCHD نیشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنٹ چې کوم ارګنایزیشن دی هغې سره هم زمونږ MOU شوی ده او د هغې سټاف هم چې کوم فیلډ کې کار کولو هغه هم دې ټایم کې مونږ سره لګیا دي په دې سروې کې کار کوي. دې نه علاوه زمونږ چې خپل وسیله تعلیم زمونږ یو انیشیټیو دی چې کوم کې مونږ سره کمپلاینس مانیټرز وي نو هغې هم مونږ راوستي دي او چې کله هغې خپل اکټیویټیز نه فارغ شي نو هغې بیا آفس کې راشي او دې سروې ته کینی نو لکه که دې ټایم کې تاسو وګورئ نو بېنظیر انکم سپورټ پروګرام میکسیمم کوشش کړی دی چې میکسیمم خلکو ته چې دی هغه مونږ دا فیسیلیټیشن ورکو زیات خلک ناست دي خو خامخا یو خدای وي چې لکه سیستم داسې دی او بل دا چې لږ شانتې یو اویرنس په حوالې سره زه به دا خبره وکړم چې د یو زنانه یو ځل سروې وشي نو خامخا هغه به خپل دویم ځل سروې ته 2 کاله انتظار کوي خو زمونږ خلکو کې هم لږ انفارچونیټلی لږ دا د صبر مادم لکه کمه ده نو هغه بیا لکه په بلې میاشت کې فوراً راشي او ووایي چې بھئی زما زه اهل یم یا نه یم یا زما دوباره سروې وکړي نو ظاهره ده 2000 سروې خو بیا څه فایده اسم نه کوي لکه یو میاشت کې به دغې حالاتو کې څه فرق راغلی وي نو چونکې هغه انسان باندې دور خدا سي چې راضي فرق خو بس صحیح خبره کوي چې خو بس دا چې هغه زمونږ خامخا زمونږ خپل هم یو څه SOPs دي چې هغه مونږ فالو کوو نو هغې کې بیا رش د دې د وجې نه هم جوړ شي رش یو خو ځکه هم جوړ شي چې کله زمونږ چې د کفالت پروګرام والا پیسې چې کله راشي د ټرانچ زمونږ چې تقسیم شي نو دې ټایم کې هم ظاهره ده یو هغه خلک زمونږ بینیفیشریز دي چې کوم الریډي پیسې علي یو چې دا خلک چې کوم سروې کوي نو دوی هم یو قسم ته دغه تمه بیا جوړه شي نو بیا دوی دوباره آفسونو ته راتلل شروع شي چې بھئی تاسو زمونږ PMT سکور چیک کوي مونږ آیا الیجیبل یو کې دې زمونږ پیسې راغلي وي نو زمونږ په آفسونو باندې رش دی هغې جوړېدلو مختلف وجوهات
وجوهات دي او لکه مطلب دا چې خلک د بې صبرۍ نه کار اخلي نو دا خو بره خو بالکل واضحه شوه. ښه دلته کې پکې د ټول نه اهم بل سوال دا راځي چې دوی اکثر اوقات دا خبره کوي چې یاره زموږ کور سره خو یو سړی دی هغه سره ګاډي هم دي او بنګلې هم ده نو دا دعوې چې کوم دی دا خلک به د ځانه کوي نو خو لکه ډېر خلک وایي چې زموږ په علاقه کې داسې مالداره خلک وي هم د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام نه استفاده کوي. سابقه وختونو کې پکې سرکاري عہدیداران هم راوتي وو هغوی بیا باقاعده احتساب هم شوی خو لکه زه دا وایم که داسې قسم نه څوک خبره کوي نو هغې ته به ستاسو څه جواب وي؟ زه به تاسو ته یو ډېره په دې دغه باندې خبره وکړم چې بېنظیر انکم سپورټ پروګرام چې دی هغه زما په خیال دې ټیم کې لکه واحد یو داسې پروګرام دی چې ډېر زیات هغې کې ټرانسپیرنسي ده. صحیح. اور حقیقت کې لکه چې کوم زمونږ مستحقین خلک دی هغې ته دا پیسې رسیږي. صحیح. اور هغه داسې مستحق خلک دي چې تاسو به هغې سره لکه هېڅ به هم نه وګورئ. لکه مونږ سره داسې ډېرې کیس سټډیز دي چې مونږ هغه ګورو اور هغې لکه په دې زمونږ چې ټرانچ تاسو ته به د دې معلومات ویم چې 3 میاشتو کې مونږ 8500 روپۍ چې دی هغه مونږ دی له ورکو. نو په دې پیسو باندې هغې لکه هغې دې پیسو ته دونه انتظار وي چې په دې باندې به هغه چېرته خپل یو ډېر د خیر ښېګړې کار وکړي لکه دې حده پورې د هغې غربت وي. نو یو خو دا ده چې لکه ډېر حده پورې 3 میاشتو 8,500 روپۍ دي. او جی بالکل صحیح بالکل ټیک. نو یو خو دا ده چې لکه ټرانسپیرنسي ډېره زیاته ده. دا چې کوم خلک خبرې کوي چې لکه ګاډي وغیره ولاړ دي زما په خیال خو دا بالکل لکه اسې ډېرې زیاتې لکه ډېر ایگزاجریشن دی د خبرو. او دا چې تاسو کومه خبره وکړله چې په تېر وختونو کې بس نه څه لکه یو 2% که داسې چېرته شوي وي نو زمونږ ټایم ټو ټایم چې کومې سروې شوي دي دا اوس چې زمونږ NSCR لګیا د دې نه مخکې زمونږ یو مخکې هم یو فیلډ سروې شوې ده هغې نه مخکې هم 2014-15 کې سروې شوې ده. د دې سروې په پسته چې کوم زمونږ سره اوس کوم لاټ دی نو هغه ډېر زیات لکه د هغې چې دی هغه صفا سوتره لکه تاسو ورته ووایئ چې خلک راوتي دي هغه خلک راوتي دي چې کوم واقعي مستحقین دي. او بیا فردر مونږ چې دا اوس زمونږ NSCR چې کومه سروې لګیا ده د دې کې زمونږ یو بل اوس فیس سٹارټ شو هغې ته مونږ ری سرټیفیکیشن وایو. ری سرټیفیکیشن دا دی چې کم زنانه تیر 3 کالو نه پیسې علي هغه به اوس دوباره سروې کوي. نو په دې 3 کالو کې چې د هغې حالات مالی او جاني هغې حالاتو که ښه شوي وي نو بیا به هغه هم دې پروګرام نه وباسلی شي او نوي خلک به انډک شي. نو دا د دې پروګرام ټرانسپیرنسي اصل کې دا ثبوتونه دي چې څومره طریقې سره او څومره ښه طریقې سره دا پروګرام چلیږي. بالکل ټیک ده. ډېر خلک پکې دا خبره کوي چې د موبایل سیمونو زیاته شمیره یا چې کم دی زمونږ په شناختي کارت باندې د پاسپورټ جوړېدل دا هم د دې پروګرام کې زمونږ د ایلیجیبل کېدو نو ظاهره خبر چې یو سړی پاسپورټ جوړولی شي اکثر اوقات خلک وایي چې په ما باندې خو فلاني عمره وکړه نو چې عمره در باندې هر چا کړې ده هلته کې خو عہدیداران خو دستاویزاتو ته ګوري نو آیا دا دستاویزات وکړي دا خبره ټیک ده. زه خو چې زه پروګرام کې بار بار وایم سابقه پروګرامونو کې چونکې مختلف عہدیداران شریک شوي نو هغوی به دا خبره کوله چې لکه موبایل سیم په نوم روزي نو بیا د هغې باندې دا مختلف د واړه چې کوم اکاونټ وي که نه زی پیسه او دا جوړ کړي هغه د هغه پسې کاونټ کېږي نو د دې شناختي کارت لکه که څوک دروغ بیاني کوي نو د هغه شاته ډیټا چې کومه وي هغه معلومه وي د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام. یو بالکل زمونږ چې دا سیستم دی دا چونکې نادره سره هم لینک دی نو یو خو دا چې نادره پروفایلینګ چې وشي نو ډېر شیونه کلیر شي چې کم ځای کې یو کس چې دغه کم ځای کې اصل کې ولاړ دی. صحیح. د پاسپورټ په حواله باندې تاسو چې خبره وکړله دې باندې بالکل دا یو دغه لګېدلی و بار لګېدلی و چې پاسپورټ چې چا وي نو هغه به او دا پیسې چې د بندې شوې وي خو بیا دوباره دا پیسې هم په دې دغه باندې کولاو شوې چې که چا ون ټایم لکه ټریول کړی دی یا صرف پاسپورټ جوړ دی خو هغې ټریول نه دی کړی. زمونږ په ملک کې خو ډېر خلک داسې هم دي که نه مزدور کار دي لکه هغوی پاسپورټ جوړ کړي او مزدورۍ دپاره بهر لاړ شي خو که داسې او بیا داسې خلک هم لکه څنګه تاسو په خپله دا خبره هم کړه که نه چې عمرې مونږ طرف ته خو دا یو دغه دی چې رجحان شته چې خلک وایي چې ما په ده باندې عمره وکړه نو ما ته هم د دې ثواب میلاو شو نو داسې خلک هم ځي. نو که څوک نو هم دې شیزونو ته کتلې شوي دي او بیا په دې کې لکه BISP طرف نه دا یو دغه یو ریلیکسیشن ورکړی شو چې که چا ون ټایم کړي وي یا چا بالکل هم نه وي کړي نو هغې پاسپورټ سي بیا د لرې کړل او څوک چې فریکوینټ وزټس کوي نو مطلب هغه بیا تاسو هم پوهېږئ چې دومره خو بیا شته دي چې ایټ لیسټ BISP دپاره هغه الیجیبل نه دي. بالکل ټیک ده. بل پکې د ټول نه اهم سوال هغه د سپیشل پرسنز دی. سپیشل پرسنز دا تقاضا کوي چې که نور څوک دی الیجیبل او که نه دي مونږ خو یو نو او هر یو سپیشل پرسن دا دی هر ځل د خصوصي افرادو په عالمي ورځ احتجاج هم کوي که نابینا دي او که نور داسې مطلب دی ته مونږ پرسن وذ سپیشل ابیلیټیز هم وایو دا خلک واقعي پکې شامل دي او که نه دي شامل نو د دې د سروې څه طریقې کار دی ځکه چې دوی خو راتلی هم نشي سینټرو ته. PWDs دپاره یو شی چې ما نه سکیپ شو داخل تاسو یو ډېر امپورټنټ کوېسچن وکړو. زمونږ د PMT سکور چې کوم ما 32 ویلو دا زمونږ چې کوم لکه
لکه فزیکلی چې کم ټیک ټاک خلک دي دا د غي سکور دی صحیح چې پی ډبلیو ډیز وی لکه پرسن وذ ډیسیبিলিټیز چې کم فیملی کې وی نو هغه د لپاره پی ایم ټی سکور زمونږه 37 دی صحیح نو یو خدای چې لکه زمونږه میکسیمم هغه خلک هم په دې کې فیسیلیټیټ کیږي چې کم چې معذور وي صحیح یعنی 100% اغي ته سہولت نشته لکه اوس مثال په تور داسې څوک لکه معذور تنن خو عمومي تور باندې بس غریبانو کورونو کې زیات وي یعنی د دې 100% داسې نه اغي د لپاره لکه ځکه چې دې د لپاره خو تاسو ذمہوار نه دا قانون ساز ذمہوار دي چې قانون سازي کړي دا لکه قانون سازي دا د شي دغه به 10 نمبر په دې کې راځي دې کې به فلحال د بیا نظیر انکم سپورټ پروګرام اس او پی دا چې کوم معذور وي نو غي د لپاره به 37 او زم چې ضابطه مونږ بیان کوو جی بالکل خدا سے دا چې لکه تیر گورنمنټس کې دا پدیشز باندې هم غور شوه دي اور لیټس ہوپ چې څومره هم چې معذور خلک دی غي مونږ ډایرکټ پدې کې شامل کو فلحال دې لپاره چې دي 37 پی ایم ټی سکور دی بل چې معذور افراد د لپاره مونږ ایون سروې د لپاره هم د هفته ورځې خېدا دای داس لکه د نور ورځې کې هم د راتلې شي خو چون کې لګې دکی او خلک ډیر وی نو بیا لکه د خلکو ته تکلیف رسیدلو نه بچ کېدو لپاره هفته ورځ چې کوم ده نغه د معذور افراد د لپاره او د مشر چې کوم سینیئر سټیزنز چې کوم دي لکه عمر نه چې کوم زیات دي د هغه خلکو د لپاره هفته ورځ باندې سروې کیږي نو دا هم یو لکه یو خاص ورځ د لپاره ځکه مختص شوی ده چې د راشي ولته کې پارا مخبل سروې وکي بالکل ټیک دا آیا زه په دې کې ټیکې مچي ډیر خلک دا وایي چې لکه دا صرف د زنانو لپاره دی یعنی مطلب چې کمی غربت ښکار زنانه دي لکه چې د نوم به نظیر انکم سپورټ پروګرام دی نو دا واقعي خبره ده کنه چې نارینم فیسیلیټیټ کی دا بیسیکلی فیملیز د لپاره دی لکه هغه فیملیز د لپاره چې کوم کې هغه بینیفیشري فیمیل هم موجود ده لکه دا دغه ټول انکم دی څنګه چې ماته سره خبره مکړه چې دغه د یو فیمیل بینیفیشري ثم خزه به چرته وړي زموږ ورته سړی چې کم دی د خزه نه مخ سره لاس نه اغستی خو زه دا مې مچ لکه اصل کې دا رجسټریشن به د خزه پنوم کی اوس چې کم دی اوس د رجسټریشن کې مونږه سړی هم شامل کړي بالکل ځکه چې دا پورا فیملی کې سو کوم لکه سړی فارق میں نغم راتلی شي بالکل خو زمونږه چونکه د پښتونخوا کلچر داسې دی چې ظاهر ده چې کوم چې مونږه زنانه ولاړی نو الته کې سړی چې دی هغه راده نه کېدی نشي نو د لپاره هم مونږ لګیو طریقې کار دغه کو وځه کو چې به سړو لپاره هم یو ورځ چې دی هغه مختص شي خدا چې اوس چې کم د بایومټریک د لپاره ځکه مونږ دا خبرم کلیر کړه چې فار ایگزامپل هغه خزه بایومټریک نه لګي نو به د سړی راده نه شي هغه د خپل بایومټریک ولګي بیسیکلی فیملی ټری چې مونږ ته کلیر شي نو مطلب دا به فیملی ته ملاويږي صرف هغه فیمیل بینیفیشري ته نه ملاوي مطلب هغه بیا هغه متعلقه ځین خپل پیسې وصولول شي بالکل بل دا زما د ډیر زیاته حیرانتیا په دې خبره باندې وشي او زه حیرانه مچ لکه مطلب تاسو طرف نه بس جواب اکثر اوقات خلک دا خبره کوي چې لکه 8.5 روپے دي د 3 میاشتو دي د باوجود مغه دا و چې یا د ماته د ای سی کمره جوړه کا او مطلب په کورسه کې ممکن او په عزت سره دا پیسې را نو دا ځای ممکن ده ځکه چې دا یو پروګرام د سرکار سره غوډمره وسیلې ویم نه دا چې کم دکانونه دي یا کم ځایونو کې تاسو اوس د دې لپاره څه طریقې کار دی او دا دکانونه هم دي که څه ترتیب دا چې کم کفالت پروګرام مونږ دي ته بیسیکلی وایو چې کم کې د خلکو ته د پیسې 8.5 روپے نقد ورکړي 8.5 روپے نقد بالکل ورکړي هر 3 میاشتو پس تا او دا ول اس ام اس راځي دا بالکل دا زموږ چې کم لکه سنټر طرف نه اس ام اس ټول خلکو ته لاړ شي او ورسره لکه مونږ خپل هم لکه دا اویرنس ریزینګ چې کوم پروګرامز دی هغه په توسط سره هم د زمونږ تحصیل افیس نه ته هم لکه خامخا زنانه راځي نو هغه په ذریعہ باندې نو دا خبره لکه دې طریقې سره مونږه پھیلاو او خلک چې دی هغه انفارم شي بیسیکلی زمونږ چې دا کفالت پروګرام چې کوم دا پیسې دي دا بنظیر انکم سپورټ پروګرام چې دی دا پارټنر بانکس په تھرو باندې ورکړي او دا چې کوم ریټیلرز دي دا هم د پارټنر بانکس لکه متحد راځي د تاسو داسې ویلې شي نو د دې لکه څنګه چې ریټیلرز وی هغه دکانونه وی پغي باندې د پیسې د پاره زنانه راځي خدا دا چې لکه بنظیر انکم سپورټ پروګرام خپل طرف نه لکه دا چې کوم زموږه پارټنر بانکس ته غي سره په دې باندې معاهده ده چې تاسو به هغه زنانه ته الته کې کم از کم د ناسته د پاره کورسه سکلو د پاره وب او کا ډیره زیاته ګرمي وي لکه نن سبا روزه کې خو خیر موسم خد دونه ضرورت نه خو چې ګرمي وي نو کم از کم اے سی د نوي خو کم از کم پکې چې الته کې خامخه لګیدلې وي صحیح عموما چې کم د پروسیجر دی د پیسو اغشتلو صحیح لکه دې کې تقریبا دونه ټایم نه لګي لکه دا تقریبا د میکسیمم تاسو کوي نو د 2 منټو کار وی چې لکه زنانه راشي الته کې خپل ثم بایومټریک لګي ورغی ته دا پروسس وشي نو دونه ټایم هغه ورته نه ودرېږي کله کله سیستم کې
کمې زیاتې راشي نو هغې د وجې نه لږ هغې ته انتظار کول شي صحیح. نو انتظار دونه زیات دغه ملاویږي نه هغې خپل پیسې الي او هغې ځي صحیح. خو داسې ده چې بیا هم موږ دا کوشش کوو چې کم از کم هغې ته هغه بنیادي سهولیات چې دي هغلته کې موجود میسر وي جی بالکل ټیک ده. په فیسبوک باندې چې څومره زمونږ اوریدونکي کتونکي دغه بیسیک انفارمیشن یا بنیادی معلوماتو چې تاسو پورې ضرور رسیده په ریډیو زمونږ پروګرام اوریدونکو تر 4 بجو پورې بجاری وي په دې کې تاسو مونږ سره به شرکت هم کوي خو بنیادی سوالونه هم دغه او نور هم داسې شته دوه درې چې اب هم زه میډم سره شریکوم امید لرم چې به تسلی بخش جواب راکړي. اوس خبرونو طرف ته ځو خبرونه پسې واپس راشو پروګرام هم دغه شانتي جاری وي مونږ سره اوسئ.